بسم الله الرحمن الرحیم. باب البغاتی، دا باب دے په بیان د باغیانو کی. باغی معنی ظلم کون کے لغت کی. اس طرح کی باغی اگر چاہتا ویلے کی توجہ جی سبق ډیر دی چې ورسیخه چې اغا د حاکمی اسلام حاکم برحق د حمایت نوزی اطاعت نوزی او په وجه فاسد په دلیل فاسد باندې دلیل فاسد باندې د حاکم حق ته اطاعت نوزی داغو بیان باب المرتد پسی کئی ذکا دی اسلام نو وطلو دا اللہ دی اطاعت نا او دا اللہ پاک دا نائب حاکم دی اطاعت نوزی نوی باب البغاتی وَإِذَا تَغَلَّبَ قَوْمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَلَدٍ وَخَرَجُوا مِن طَاعَةِ الْإِمَامِ مسئلہ دا کلچی دی امام دا طاعت نا چکسانوزی بغاوت وکی نو حکم داری چی اول بدیو دعوت بوتو کو واپس جماعت تراشی کما شبہ دادی والله ختم کی زمانگ دا حنابو بنسبانی دا دعوت ورکول واپس جماعت تا شبہ والله ختم والمستحب دی وتو گری وَإِذَا تَغَلَّبَ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَلَدٍ کلچی غالب شی غلبہ حاصل ہے کہ قوم دا مسلمانانو بانی پا یوخار دا مسلمانانو پخار ووزی من طاعت الامام دا طاعت دا امامنا دعاهم امام لپکار دا چی دعوت ورکی اغوتا الى العبد واپسیتا الى الجماعت جماعت ترہ وپشی وکشفا عن شبہتیم دریو شبہ والری کی لأن علی رضی اللہ تعالی عنہ فعل ذالکا اغد غشان کار کڑیو بہلی حرورا سر قبل قتالیم دا غود قتال نمخ کے مخ کی ولأنہو بلا وجدادا چھ شبہ ختم ول دا پا دو امرینو کی آسان امر دے یو جنگ کولی یو شبہ ختم ول شبہ ختم ول آسان کار دے او آسان با اخپلینو یختارو احوان الشرعینی ولأنہو احوان الامرینی ولعل الشرع کلیشی شر چلے یندفعو بھی پتی دفشنو فیبتدعو بھی لہذا ابتدا با پتی باندی کی گی او ټول نغٹ خبر دا چالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام بدی طریقہ بانی ختم کریوا اصل کی سکسانو حروریہ دیو علی رضی عنہ دا طاعت نووت البغاوتی وکو عبداللہ ابن عباس رضی عنہ فرمائی ما ورطویل امیر المومنین دا منز لگ یخ کلک شات شازو ورزما او دیو سا ملاقات کو مچی دیو ولی اطاعت نوزی حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائی لی علیم فقلتو فلبستو ثیابی ومضیتو حتی دخلتو علیہم اگر آتی علمو ورزد سنج ضرر در ورسی خمال چنا ورزما کپڑے میں واچو ولی ورلما نما تاغوی ولی رالی خیر خوکنا فقلتو ما ہوتی والاتیتکم من عند اصحاب رسول اللہ دا صحابہ و دخوانا تاسول رالما ومن عند ابن عمه او داغا چا دا خوانا رالما سوک چی دا نبی علیہ السلام ترزوی دے او زومی دے نسا کسانو زی غاڑی تا بوت للما فقلتو ما وطویل هاتو ما نقمتم على اصحاب رسول اللہ تاسولی باغو سے چل لے نبی علیہ السلام پا اصحاب ماندی سوج دلائل خو بیان کی وجہ بیان کی تاسولی مطلب خروج کرے دے بغاوتم کرے دیویل دری خبری دی اولا خبر احداون ورد معاویہ رضی اللہ عنہ دا علی رضی اللہ عنہ ترمینز چی لانجا جوڑا شولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم جوڑ کو فیصلے دا پارا حالانکہ اللہ پا قرآن کے فرمائی ان الحکم الا للہ حکم صرف اللہ دا پارا دے اگر رہتا ہے عام سڑے جوڑ کو نو خویدہ سوال لے ویاو دویم ویا دویم سرے وی دویم دا دے دا قتال لوگو دا معاویہ رضی اللہ عنہ سرا جمل اگے کہ کسان قیدین شدائی غلامان نہ جوڑے نزوال زمانگ دارے کہ چری دا غو وینی حلالی نبی نولی توی کردی چی وینی حلالی بے بتی غلامان ہم جوڑ کو کنا خیلم دے کنا یا بے وینی حلالی بھی یا نا کنبی حلالی نبی ولی اغو سر جنگ کو او کہ حلالی بھی وینی توی ولی بے غلامان ہم دی جوڑ کو او درم گورت زان امیر المومنین نم لری کو شد امیر المومنین نمی کٹ کو زان نو بس دب امیر الکافرین نو نقلت لهم ارائیتم نما وطویل دارتو وئی کچری دا اللہ کتاب پتا سو والولما نبی علیہ السلام حدیث درمانی والولما نساس بچر آئی وی من واپس کی گو ببیلا واپس کی گو نو وی ما وطویل چا اللہ پاکا دا ارنب پا بارے کے فرمائی سوک چی پا حرم کی ارنب ملکی
ارنب څه ته وایي سویا هغې کې الله پاک فرمایي لا تقتلوا الصید وانتم حرم يحكم به ذو عدل منکم د دې د قیمت فیصله به یو عادل کس کوي دا څومره روپو دی نو هلته وګورئ یو عام سړي خبره منل شي دلته د مسلمانانو وینې توول بچ کېږي دی که د یو عام سړي مسلمان خبره ونه منل شي چې موږ یې حکم جوړ کړو یار دا شبه هم ختمه شوله خبره خو صحیح ده حکم جوړول خو منه نه دی ګوره هلته الله خپله ویلې که دویم ووره او تاسو وایئ چې هلکه دا یې ولې قیدین جوړ نه کړه وینځ یې جوړې نه کړه غلامان یې جوړ نه کړه ویل په هغې کې خو حضرت عایشه وه استاسو مور ده نو تاسو غواړئ چې وینځه جوړې شي وینځې سره چې کوم کار کېږي د هغې سره هم وشي حالانکې ستاسو مور ده ویل نه موږ یې نه غواړو حالانکې وایي کفر ته به وځئ که دا خبره کوئ نو ځکه هغه وایي چې وینځې او غلامان مه جوړوئ او دا دې نه ووتو بس صحیح ده که درېیمه خبره امیر المؤمنین ځان نه لرې کړی دی وایي ګوره حدیبیې کې نبي علیه الصلاة وسلام رسول الله ټکې د ځان نه کټ کو قصه خو تاسو ته معلومه وي هغو پې اعتراض وکړو چې دا خو ستا موږ نه منو بس ویل کټ یې کوي نبي علیه السلام د نوم نه رسول الله کټ کېدل ډېر مشکل دي که امیر المؤمنین د ده د نوم نه کټ کېدل مشکل دی هغو ته هم اندازه ولګېدله چې هغه کټ کېدل خو ډېر مشکل و بیا هم ویل کټ یې کوي دا خو دومره نه دي بس بیا کې ډېر کسان واپس شو که نور سره جنګ وشو وګورئ ولا يبدأ بقتال حتى يبدأوا فإن بدأوا قاتلهم حتى يفرق جمعهم لږ بر وګورئ جنگ به ورسره تر څو نه کوو تر څو چې تر هغې نه کوو تر څو چې هغو شروع نه یې کړي دا زموږ د حنافو مسلک دی چې هغو کله شروع وکړه اوس ورسره جنګ کولی شو که هغو لا شروع نه یې کړي خو جماعت یې برابرولو بیا هم ورسره کولی شو امام شافعي رحمه الله وایي نه تر څو چې باقاعده شروع نه یې کړي جنگ ورسره نه شي کولی ولا يبدأوا ابتدا باندې کېږي په قتال باندې تر څو چې هغو شروع نه یې کړي فإن بدأوا که چېرې هغو شروع وکړه لقاتلهم جنګ به ورسره وکړي حتی یفرقه تر دې چې امام جدا کی جمعهم جمع د دیو یعنی د دیو اتفاق ختم کی قال العبد الضعیف هدایي مولا فرمایي هکذا ذکره القدري دغه شان د قدري مولا مسله ذکر کړې او په خپل مختصر کې وذکر الامام المعروف بخواهر زاده هغه داسې مسله ذکر کړې ګوره ان عندنا يجوز موږ د پاره دام جایز ځکه هغوی ابتدا نه یې کړي موږ قتال شروع کو کله چې هغو جماعت جوړولو ایبه جایز زموږ د پاره ایبه تدیا ان عندنا زموږ د حنابه باندې زمانه جایز ده چې امام ابتدا وکړي بقتالهم د هغو سره د جنګ کولو کله اذا تعسکروا کله چې هغو پوځ جوړولو اجتماع جمع کېدل او امام شافعي رحمه الله فرمایي لا يجوز حتى يبدأوا بالقتال تر څو چې هغوی ابتدا په قتال نه کړي حقیقتا لأنه لا يجوز دغه دلیل دا دی چې د مسلمان قتل په دوه وجو جایز دی د انسان قتل یا به کفر پکې وي یا به جنګ کوي یا به کفر وي یا به څه وي نو کفر خو پکې شته دی نه نو چې جنګ یې هم نه کړی څنګه یې وژني لأنه لا يجوز قتل المسلم لا دفعا قتل مسلمان نشي کولی مگر دا چې دفع کې او دی خو مسلمانان دي کافران هم نه دي بخلاف الکافر ولې لأن نفس الكفر مبيح هلته نفس کفر مبيح بله وجوه عنده دا امام شافعي رحمه الله رأی وخه ولنا من وایو ان الحكم يدار على الدلیل حکم دارومدار په دلیل دی جنگ کوي که نه کوي د دې پته نه لګي دلیل موجود دی که نه چې لشکر جوړی او جمع جوړی معلومیږي جنگ کوي موږ ویلي که نه چې کله د علت پته نه لګي به سبب ظاهري به فیصله کېږي دا سبب ظاهري دی حکم چې دی یدارو دا دایر دی په دلیل باندې وهو الاجتماع هغه جمع کېدل دي والامتناع او پوځ جوړول دي یا ووایه امتناع معنا ده د اتباع د امام نه وتل او هغې نه ځان منع کول وهذا وجه دا دی لأنه لو انتظر الامام که امام حقیقت جنگ ته انتظار کوي داسې حد ته به رسېدلی بیا به څه هم نه کېږي که انتظار کوي امام د حقیقت قتال ربما نو بیا ډېر کله لا يمكنه الدفع ممکنه به ورته نه وي چې دفع کړي فيدار على الدلیل لهذا دایر به دلیل باندې خبره وي ضرورت دفع شرعي هم دې لپاره چې د ضرورت د دې د وجې نه چې د هغو شر دفع شي واذا بلغه انهم يشترون السلاح واورئ که نه علامات ذکر کوي چې علامات د جنگ موجودل بس جنگ وڅه کولی شي کله چې ورسېږو امام ته خبره ورسېدلو انهم باغین چې دي اخلي اسلحه ويتعهبون او ځان تیاری جنگ دپاره ينبغي امام له مناسبه دا یأخذهم چې وینیسي ويحبسهم قیدی کي حتی یقلعو
تر دې چې دی ومنه کې ان ذلک د غیره تاسو پیږي کنه یقلع وای تر دې چې من کړی شي هغه یا یقلع هغه من شي هغه من شي ان ذلك ويحدث توبه توبه واسطه للشر او شر ختم شي بقدر الامكان پر پیږي کنه والمروي عن ابي حنيفه امام صاحب نه روایت دا دی به اعتراض چې کله دغه شان صورت وکنه خلکو بغاوت تو کو نو پکار دا چې سره پکور کی کینی بس اچھا سمر کرتے نه کوي پیږي ویجی دا خبره ده چې کله تا ته امام هم برحق نخکاری چې کله امام درته برحق ښکاري باغین درته پناحق ښکاري بیا به د امام مرګرته کې یو صورت او که چېرې باغین درته پر حق ښکاره کېدل بیا د هغو مرګرته کوه باغین نه دي امام باغي دی بیا او که پته نه لګېده چې څوک په حق دی څوک په ناحق دی بس بیا غلی کښېنه وګورئ والمروي عن ابي حنيفه رحمه الله من لزوم البيت چې کور کلک کا دا محمول على حال عدم الامامي هذا لا بل خبر چې امام نه یو لانجی جوړي دروزي کا مولا عمر صاحب رحم الله نه مخ کې درز جوړ شو پته نه لګیدل چې اوس به پکې غروس ترال یو جماعت جوړ کو قصه شروع شو وګورئ اما اعانه الامام هر چې امداد دی امام دی امام حق نو فمن الواجب عند الغناء والقدره چې کله استا غناوي پیسو امداد ور سره کولای شي قدرت دی به واجب دغه مرګته بکې فین کان لهم فئه بر وګورئ جنگ شروع شو نو کچری ډاله وډاله نو کم کس داغو زخمی شو مړی کمې پرېده کم وتښتېدل ورپسې شراګیرې که مړی که او که ډلې نه وه او وتښتېدل نو بس بیا خو جماعت ختم شو بس بیا پسې مزه زخمی چې کوم بې وجنم ما فإن كانت لهم فئة که چېرې دوی دپاره ډله وه اجهز علی جریحهم نو ورپسې کېږو به داسې وایه مړ کولی به چې د هغو زخمي وتبع ورپسې کېږو به مولهم کم کس چې تښتېدونکي دفن لشرهم دې لپاره چې شر ختم شي که لا یلتحقوا بهم دې لپاره چې جماعت سره د تښتېدونکي ملګري نه شي وإن لم یکن لهم فئة که چېرې دوی دپاره ډله نه وه لم یجهز نو بس وجنو به نه علی جریحهم د دوی نه به وجل کېږي لم یجهز وایه نه به وجل کېږي د دوی زخمین ولم یتبع او نه به ورپسې کی اتباع هم نه کېږي مولیم د هغو تښتېدونکو پسې لاندفاع الشر دونه وځکه شر سم ختم شو جماعت ختم شوه وقال الشافعي رحمه الله فرمایي بهر حال به زخمي ولا نه وجري کم چې وتښتېدلو بهر حال یې جنګ بس کو چې بس یې کو نو به یې وجلی نه شي ورپسې کېږي معنا لا يجوز ذلك في الحالين دواړو حالتونو کې نه ده جایز لأن القتال چې اذا ترکو کله چې هغو پرېښودلو زخمي شو یا وتښتېدلو لم يبق قتلهم نو قتل اوس باقي پاتې نه شو دفعا دپاره د دې چې دپه کو ځکه خو جنګ نه کوي وجواب ما ذکرنا ومن ویلی اصل کی قتال کول علت نه دی جماعت جوړول علت دی نو کله چې جماعت بس به کوو معتبر دلیل دی حقیقت نه دی وکړ حقیقت قتال نه دی ضروري دلیل ضروری دی چې اجتماع شته کنه ولا يصبح لهم ذریه کم کسان د دیو نه قید شو چونکه دا مسلمانان دي کنه دا به غلامان نه جوړو قید کوو به نه ولا يقسم لهم مالهم دی که لهم دی مالون اچھا دیو مال بم نه تقسیم او غنیمت خونه دی کافر خونه دی لقول علی رضی الله تعالی عنہ یوم الجمل جمل بورز مانی ویل کما عجیب ورځ سره شوی یوم الجمل صحابه مسلمانان تابعین په زرا و باندې شهیدان شوی یو طرف او بل طرف اټه قصه دی تلخ تاریخ دی اسلام تیر شوی دا غوا ولا يقتل اسير او یو قیدی بم نه قتلیږي ولا يكشف ستر او یو پرده بم نه لري کیږي د چا بیزتی بنه کیږي د زنانو چې تا وینځره وسرازي وتی کوي او مسلمانانو ولا ياخذ مال بم نه غسل کیږي او اول قدوته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دې باب کې په هذا الباب کې زمنګا قدوه ده کنه امام دی وقوله في الاسيد قیدی مبارکی چې ثبوت نه ویل کیږي ولا يقتل اسير مخکتیر شو کنه وجنو بین دي مطلب دا چې کله جماعت نه وی که جماعت نه وو به قیدی وجنو لکه کبریم خودلو به جماعت لجی به بغاوت کوي تعویل اذا لم يكن له فئه کله چې د بار ډاله نه وا فإن كانت يقتل فإن كان كجردل ولوان يقتل الامام امام بوجني الاسير قيدي وان شاك خخشي حبس وقيدي كلمه ذكرنا وجمل ویلا ولانهم مسلمون بل وجد لدى مسلمانان دي باغين او اسلام چې یاسم النفس والمال نفس محفوظين وجلين شو چې کله قید شو
مال مولا نشو تقسیم ولې ولا بأس بین یقاتلوا بسلاحه الکه د دیو په اسلحو باندې جنگ کول بڅنګ هم د دیو سره چې ګیرم کله اسلامي ته واغسلې وي جایز ده حاجت په وخت کې بلکې که عام مسلمانانو کوم باغین نه دا غونم د حاجت په وخت کې اسلحه اخیستلی شي ته خو لا دیو یادې ولا بأس سباق نشته به یقاتلوا چې مسلمانان جنگ وکي بسلاحهم د دیو په اسلحو باندې احتاج المسلمون الیه کچری مسلمانان ورته محتاج شي امام شافعی رحم الله فرمایي لا يجوز جایز نه ده والقرا ولا هذا الخلاف او اس وغیرہ چې هم په دغه اختلاف باندې دي بغیر دغه د اجازه د استعمالول شي اجازه خو یې نشته بهرحال امام احناف موږ استعمالول شي امام شافعی څه وایي نشي له دغه دلیل دی انه معلوم مسلم د مسلمان مال له فلا يجوز الانتفاع جائز نه د فاصل او به د مسلمان د مال نه الا برضاو ولنا موږ د بار دلیل ان علی رضی الله تعالی عنہ چې قسم السلاح اسلحه تقسیم کړي و فی بین اصحابه بما بین د اصحابو کې په بصره کې وکانت قسمته للحاجه تقسیم چونکې د حاجت د وجه نه بارو لاله تملیک دانو چې چاله ورکړه هم دغه شوره د مسلمانانو مال له سینه کول نو موږ هم دغه شان کوو ولئن الامام بل اور امام د بردا جایز دی فعل ذلك چې د مسلمانانو په صلحي جنگ وکي فی مال العادل د عادل په مال کې من الحاجه حاجت په وخت کې ففي مال الباغي باولاوي بطريقه اولا بجایز وي نه پیږي به والمعنى في دغه زید نه زید مسله دار چې هغه چا په مال چې تجهاد کې د چا په صلحه چې د جنگ کې هغه ته ضرر دی خدا ضرر یې خف دی د سره ته بل غټ ضرر لري کې مقابل کافر یا باغین لري کې پیږي کنه او يتحمل الضرر الخاص يدفع ضرر العام الضرر الاشد يدفع بضرر اخف دا ویلو کنه يختار هون الشرين ټول ماضي پکې لګي والمعنى في علت پدې کې دا چې الحاق الضرر ادنى دي لدفع الاعلى د پاره دا خو بکاو کنه ويحبس الامام اموالهم کم مالونه دي غیر کله قید به کې ولا مالونه نه به ور کوي کله چې تو وې سره به ور کوي او قید به کې امام د دې اموال ولا يردها عليهم وتوبس کوي بینه ولا يقسمها تقسیمي بهمنا ذکر مسلمان مال له حتى يتوب ترجه تو به وسلن فيرد واپس به ور کوي عليهم غوتا اما عدم القسمه تقسیم به ولي نه کوي فلما بينا علي رجنه فرمایل کنا سی ویلی ولا يؤخذ مال خجي واما الحبس قید کو به ولي فلذا في شرهم شر ختم شي څنګه بکسر شوکتهم هغه طاقت مات شمالم دګیر کو ولهذا دغه وجد يحبسها عنهم الذين بمال قید کوي وان كان لا يحتاج اليها اگر چې کوم مال ته احتیاج نو به هم قید کوي اگر مقصود پکې سره دغه شوکت ما ته ولي پیګه کنه الهي هذه لك کنه اموال تراجين سيده ان كان لا يحتاج اليها اگر چې احتیاج نه وي د اموال ته الا انه يبيع القراع نمره خبره ده چې خرڅي به ورلا کوم سونه ته ګر کړ کنه کوم د صفاتي خرچه کوي بس خرڅ دي کې پیسې دی ولګي دي کله دوه وسله پیسې به ورکی لان حبس الثمن تک کې پیسې من خرڅ کو پیسې قید کو ګيري کو دا ډیره انظر ده نظر دی پکې اسانه هم ده واما الرد بعد التوبه چې کله ته وسله او پیسې ولي ورکو فلاندفاع الضروره ځکه ضرورت د پیسو یا د اموالو د بندیز شو ختم شنو ولا استغناء ما فيها غنیمت خو کې چلیږي نه قال وما جباه اهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها الاكبر وګورئ باغینو چې کوم علاقې خلکو نه خراج عشر وغیرہ واخستلو امام به دوباره علی توجه جی نو مسله قدرت مولادا کړی د کباغینو پسیږي کې د مال خرج کړو نو بس داخل کو زکات ادا شوی دی بس هیڅ ختمه نه اګه پسیږي کې نو خرج کړي نو به دیانتن پکار د ورلچی دوباره زکات وباسي ها حکومت به زکات نه لري ځکه حکومت زکات نه لري چې دیو ته حفاظت ورکړي عبادت خو نه دی ورکړي د واغینو په قبضه کې دي وګوره وما جباه اهل البغي جمع کی باغین من البلاد التي غلبوا عليها كما ما غالب شوی دي من الخراج خراج جمع کی عشر جمع کی لم ياخذه الامام بیت دوباره نالی ثانيا دیوم بیرالی ان ولایت الاخذ له امام تبع اعتبار الحمایه دا چا په اعتبار سره حفاظت په اعتبار سره ولم يحميهم او لا حفاظت ونکو فإن كانوا صرفوه في حقه کشری اغو خرج کړو دغه مال کوم چې د مسلمانانو ناخسته دي خراجات کا خراج عشر فحق کی خرج کړو یعنی صحیح ځای کې نو اجزا من اخذ منه جائز بشي دغه چانه چې خستل شوی دي کار وشو بس
وللوصول الحق الى مستحقه ځکه حق ورسېدلو چاته مستحق ته وإن لم يكونوا صرفوه في حقه او که شری دغه مال خرج کړی نه په حق کې نفال اهلی په اهل باندې پکار ده مال والو باندې فيما بينهم وبين الله دا غو د الله ترمنځ یعنی دیانتن اي يعيد ذلك چې دوباره زکات ورکي دغه خراج او شر ورکي پیږي کنه لانه لم يصل الى مستحق ذکر شیخ مستحق ته ملاو نشو قال عبد الضعيف فرمای تاسو لک برابر هدی ملاوی د خبره خراج کیدا چا کیدا خراج کی یادی نشته دی ځکه کچری مسیزه کی خرج کړي خو خبره ختمه او کده باغین خپل استعمال کړي نو دی خو مصرف دی د خراج ولی خراج بچاله ورکو کوم مسلمانان دی جنگ من کوي غولانو دیم کوي کنه لګي دي پیږي کنه انده دار کم خراج د خلکو نه خسته هغه دوباره نشته کم وشر خسته نبی که په مصرف کې لګولي مصرف کې ډېر ښه کار یې کړی بس صحیح د قصه ختمه کني دوباره به دیانتن ورکوي ورسېدلی بیا قال عبد الضعيف هدايم ولا فرمای قالوا لا اعاده عليهم في الخراج په دې معنی اعاده نشته د چانه چې خراج غسل شوی دی په خراج کې دوباره ورکی ولی لانهم یعنی امام به دیونه دوباره نالي لانهم مقاتله ذکر باغینم جنگ والا خلق دي فكانوا مصارف ديهم مصرف شو وإن كانوا أغنياء أجر أغنياء بارها مصارف ديهم وفي العشر أو كعشر كما خستي دخلكنا نوص كشر فقراء فكذلك أنا بهم مستحق دي تيك ده لأنه حق الفقراء دي وقد بيناه في الزكاة كما قالوا وفي المستقبل عندك بتنور إمام مخليك هذا عندك إمام حفاظتهم وركم مستقبل کے بیت امام اخلی لانه يحميهم زکا ولا حفاظت ورکی فيه باین مستقبل کے لظهور ولایت زکا مستقبل کے خوی ولایت جوړ شو باغین ختم کړو ومن قتل رجلا وهما من عسكر اهل البغي ثم ظهر عليهم فليس عليهم شيء لک برو ګوري باغینو کې یو کس بل مړ او به اغا علاقه فتح شو ولا باغین تسلیم شو نو به موږ د قاتل نه قصاص اخلو مقتول دباره وای نه به اخلو کا ولی باغین چې کلو نو د امام په ولایت کې خو نو چې نو څنګه ته وس حکم جاری کې اورا ومن قتل رجلا چا چې مړ کو یو سړی وهما او دا قاتل مقتول دواړه من عسكر اهل البغي ثم ظهروا بغلبه راکړه د عام مسلمانانو علیهم په دې باغینو باندې فليس عليهم شيء په دې څه نشته ریکا ولی لأنه ولا ولایت لامام العدل حين القتل ځکه ولایت نو امام د بار امام عدل د بار د قتل په وخت کې ونزکه وی چې قاتل باندې ته نشته فلم ينعقد موجبا انکم قتل چې کړو کنه دا موجب نه دی جوړ شوی کل قتل فی دار الحرب لکه دار الحرب کې څو قتل وکي دا موجب د قصاص یا د دیت جوړیږي وان غلبوا على مصر فقتل رجل من اهل مصر رجلا من اهل مصر عمدا ثم ظهر على المصر فانه يقتص منه الاكبر وګوري باغین په یو علاقه باندې را لغلاقه فتح کړه د عادل بادشاہنا پغی کې به یو کس را پاسې د علاقه والا کس کم چې د اهل بغي یو په ما تحتن سوا یو کس بل قتل کو عمدن به عادل بادشاہ واپس باغین لری کړه د علاقه واپس فتح کړه نبی بدل ته د قاتل نه مقتول لپاره قصاص لوکا ځکه عارضی دلته د عادل بادشاہ ولایت ختم شوه دا د سیدل کې سره ختم شوه نو نه پیږي بي وإن غلبوا كباغين غالب شو على مصر بيو خار باندي فقتل رجل بيو سليم ملك من أهل مصر نا رجلا يو سلي من أهل مصر نا يسوق چې ملک هم أهل مصر نو عمدن ملك ثم ظهر على المصري واپس غلبه د عادل بادشاہ على مصر فإنه يقتص منه عصبة قصاص أخلو وتاويله إذا لم يجري على أهله أحكامهم تاويل داري ندي لم يجري على اهله احكامهم تجاري شي نبي په اهل د دې خار باندې احکام د باغینو توجه جي باغینو خپل احکام نه جاری کړی دا مسله لا ده کاغه خپل احکام باقاعده جاری کړیو به پک یو کس بل ملکړی را ملکړی دي به عام مسلمانانو واپس فتح حاصل کړل به د قصاصونه نالو دا اله د چلاغول دومره قرار نه دی نیول چې واپس مغلوب کړل ورته ته واخستل دا وخت مسله و پته لګي پوه شوي کنه قصاص و مسله پوه شولې طالبانو دواړو دور حکومتونو کې منځ کې چې کوم مړي شي ویغې نو قصاص نشي غستلې
ولې هغه خو باقاعده احکام خپل احکام جاری کړي هغه کنه او پوره حکومت جوړ کړو وګورئ وتاویل اذا لم يجري على اهله احکام چني جاری کړي باغینو چني جاری شوی په اهل مصر باندې احکام د باغینو وزعجوا او دی وستل شي قبل ذلك ردينا مخکي وشلل شي وفي ذلك انه قد غسن سنت به خو نه د کټ شوی ولایت د امام به قصاص واجب دی او کنه او خپل احکام بغیر جاری کړي قصه ختمه ده واذا قتل رجل من اهل العدل باغيا فانه يرثه فان قتله الباغي وقال الاكبر وغري منسب زلزل وایو توجه کا یو عادل کا سرپاسه دلو عادل ډلې نه چکمو عادل ډله خو پیژنې کنه د باغین یو کس مړ کو هغه ورو پلاریو زیو نو میراث په تیوړي کنه و یا وړي بیت تاسو خو ویلي قاتل میراث شوړي دلته بر حق قتل کنه حق قتل کې نه شوړي او کې یو باغی را پاتې دلو او خو دې عادل ډله کې یو ورور پلار زی مړ کو او به ویل ماته یقین او جزم په حق ما ادا قتل سره په حق او تر اوسه په حق ما په دغه صورت کې د طرفین مسلک داري باغی به هم دغه میراث وړي ځکه د ګمان دا اوسه پر حق ما ها کدای ویل چې ما زین کې دا و چې بس دا مال جایز دی خو ځه په حق وما په دغه صورت کې ته میراث نشي وړي د عادل ډلې کې چې کومرور پلار یا څوک وجلې دغه میراث تاسو پیږئ امام یوسف رحم الله فرمایي مطلقاً باغی چې د عادل ډلې کې څوک مړ کو دغه میراث شي وړي وګورئ واذا قتل رجل كلا قتل کی وسله من اهل العدل باغيا باغي فانه يرثه دعوه میراث لي فان قتله قتل کی دغه اهل عدل نه وکس باغی قتل کی وقالوا بباغي بس الادم وي قد كنت على حق ذب حق بانيما وانا الان على حق وسب حق بانيما ما وقد كنت على حق ذب حق وما وحكم وانا الان وسم ذب حق ما نبوتي میراث لي وان قال قدسي قد قتلت ما ملکړه دي وانا اعلم او زه پویګم اوس چې اني على الباطل زه په باطل من نبوتي میراث نوړي وهذا عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله وقال ابي يوسف رحمه الله لا يرث الباغي في الوجهين دور سورتونه کې باغي میراث نشي وړي امام شافعي وهو قول الشافعي رحمه الله دا امام شافعي رحمه الله مقول له واصله ان العادل اذا تلف نفس الباغي او ماله لا يزمن ولا يأثم وليس اصل دا دی عادل چې کله د باغی نفس هلاک کی مال هلاک کی زمانه نشته ولی هغه ته امر د شرعن چې هغه سره جنگ وک مال نفس هلاک کا او کوم شي چې امر یې کنه الجواز الشرعي ينافي الضمانه دا 90 نمبر ماده ده جواز شریک زمانونه نه راځي نو اوري واصل ان العادل عادل چې اذا تلف نفس الباغي کله چې نفس د باغی قتل کی یا مال هلاکی لا یزمن نظامین کیږي ولا یثم ګناګاری گمنا ولی لانه مامور بقتالهم زکه ته امر چې دی سره جنگ وکړه فن لشر دی شر د فقا والباغي برغره اوس که باغی را پاسې د یو عادل قتل کو زمنګ په زمانه د دې زمان نشته څوک نشته زمانه نشته البته ګناګاری کی امام شافعی رحم الله قدیم قول دا چې نه زمان شتره عادل کس چې کله باغی مړ کو باغی ربا چې د عادل مړ کو نو زمانه شتره قدیم قولو دغه شان یو بل مسله وګوري ورو رسی ګزا والباغي باغی چې اذا قتل کله چې قتل کی عادل العادل عادل لرا لا يجب الزمان عندنا زمان واجبي زمان بن زماني و ثم ګناګاری کی امام شافعی رحم الله فرمایي فی القدیم قول کې چې انه یجب زمان واجبي کی وعلى هذا الخلاف بلا مسألة اختلافي اذا تاب المرتد وقد اتلف نفسا او مالا الاكبر وګوري یو مرتد یو سړی دی مرتد شو به څوک په دې ارتداد په حالت کې مړ کو اې د چا مال هلاکو واپس مسلمان شو او زمان به بي کنه دا قتل یا د مال هلاکت من حنا په نشته به ګناګار شوی دی او مشته په نه امام شافعي رحم الله واشتري په اورا وعلى هذا الخلاف اذا تاب کله چې توبه بس مرتد وقد اتلف نفس النفس هلاك کړي مال هلاک کړي له د امام شافعي سب دلیل دی انه اتلف مالا معصوما کمال هلاک کړي نو یو معصوم محفوظ مال هلاک کړي دی او که نفس وجلي او قتل نفسا معصومه معصوم وجلي دی نو زمان به څنګه نه راولي فيجب الزمان تاسو پیږئ کنه زمان واجب دی اعتبارا بما قبل المناعه منګه قیاس کو امام شافعي رحمه الله وی چې کله دی باغی سړي لا د باغینو فوج نو جوائن کړي کنه
د باغینو لا جماعت نو جوړ کړی هغه وخت کې یو مسلمانو کله چا مال هلاک کړی و تاوان وکړو یو مسلمان یې قتل کړی و زمان پر راتلو کنه راتللو نو که دغه جماعت ته داخل شو به څوک ورکو ما که حساب کتاب دی کنه مخکې معصوم مال وسم معصوم مال دی مخکې معصوم نفس وجلې وسم دی بهرحال زمان پہ راضی کہ نہ پیگے پہ زمان واجب دے اعتبارا بما قبل المناعت ولنا منگ پارا اجماع دا صحابہ دا رواو الزہری لاندی حشکی سبو اجماع نقل کردی دیکھا پورا قصے ذکر کردی دا چاگی کی دا باغینو چتو کو جلیو اصل کی وزنانا وا او باغینو ڈالی سے شامل شولا او بیلاڑا التیغو سرکی یو کسر وادم وکڑلو باقاعده هغه سره اوسېدله بیا وبستو به ویستله او بیا راله بیا ویل څه ورسره وکړو امام زهري رحمه الله اجماع نقل کړې ده بس اجماع په دې وشوله چې بس دا په نیت کې صحیح وه چې زما نکاح ماته شوله او هلته مې نکاح ټیک وه نو ځکه یې هر څه کړي لہٰذا حکم دا دی دې باندې به یو حکم نه جاري کېږي ښه څه مطلب یو حکم هم نه زنا حد به پې نه جاري کېږي چې تا مخکې چا سره زنا کړې ده همدغه شان سبا لکه چا دې ته کنځل وکړه هغه باندې به حد قذف هم جاري کېږي خیال هم دی که نه ولا زمانون رانل ولنا امنگ دا پر اجماع دا صحابہ دا رواو امام زہری نقل کړي ولانه وتلف عن تعویل فاسد برو ګرای دا د چې د مسلمان عادل مال هلاک کړي یا هغه وجلې دي د څه وکنه نو ته شبهه د حق وا شبهه ورته د چاوا یعنی تعویل فاسد یې خو تعویل خو یې کنه او تعویل فاسد دا ملحق دی د تعویل صحیح سره او کله تعویل صحیح سامان نه نو دې کوم نشته کنه پیږي په ولانه اتلف هلاک کړي دي دی باغی ان تعویل الفاسد تعویل فاسد دلیل یعنی د تزین کې دا و چې ما ته حلال دی ارڅه والفاسد منه او فاسد تعویل چې دی دا ملحق دی د صحیح تعویل سره کومه اذا او دا اذا ضمت الیه المنع چې د سره من عزم شوی کا ضمت دی لکه کنه ها ضمت الیه المنع چې د سره من عزم شوی څه مطلب په باغینو کوم لخر یې سره تلی اساسي او سره وي زه قتل کوم به وي چې ما غزیندا و زه د بحق مو د بنا قلی به یو قسم نه وجني خیالم دې کنه دا به ضروری ده في حق الدفع په حق د دفع زمان کې دا ضروری ده اذا ضمت الیه المنع في حق الدفع یعنی دنه زمان منګ لري کو په دې شرط باندې چې د باغینو لخر سره زم شوی کما فی منعات اهل الحرب لکه وسله چې د اهل حرب فوج سره ملګری شي وتاویلهم لکه اوس یو سړی حربي دی کنه مسلمان یې وجلې به مسلمان شو نو هغه به قصاص له نه به دیلو ولی هغه فوج سره هغه ته حق ځان خاره کېدلو وتاویلهم کما فی منعات اهل الحرب وتاویلهم هغه سره دیکھا لکه فوج د اهل حرب یا دغه تاویل سره او ددن زمان ختمولو پویږي په کما فی منعات اهل الحرب لکه په منعات اهل حرب کې چې څوک ویو دغه بتاویل کیو وهذا لان الاحكام لا بد من فيها من الالزام او الالتزام الاكبر وګوري احکام کې دوه احکام په شکل لازمیږي چې یا الزام وي یا التزام وي الزام معنا ولایت د امام کی کاغه نه منی محکم په نافذ التزام معنا پزان لازم کی او د باغی چې دا خداغو په ولایت کې د باغینو د امام په ولایت کې دی الزام خو نشته او التزام هم نه ځکه غزان ته برحق یودی ته حق معنی وي نو التزام هم عقیده نشته نو وهذا لان الاحكام چری لابد فيها بدی کی ضروری دی من الالزام او الالتزام ولا التزام خو نشته له اعتقاد الاباحه ځکه خود د وجل جایز غنل د څوک چې وجل یا د شمالي هلاک کړي ان تعویل کو ولا الزام هم نشته له عدم ولایت ختم شوی دی لوجود المنع تاسو پیګه کنه ځکه دا خداغو پوج ته ور داخل شوی انو اس باغی پوج کې هو منع کې خود امام ولایت نشتا والولایت باقیه قبل المنع دا خبره کول امام شافعی سے قیاس کړو چې لا منعی لنی ورغلی او څوک ملک یا د چا من هلاکی توان پی کنه مونږ ول ته توان زکو چې د امام په ولایت کې ولا ولایت خو باقی قبل المنع وین دا د تعویل او شکل تعویل لکه څوک وجلونه به ويلتغ ثبت الالتزام واعتقادا الته عقیده دا و چې مال مباح نه دی ما زکه وجلې مونږ دا فرق کړو کنه د کمال لپاره جایز نو ما مخکې مې جایز غنل وسم نه به میراث وړي به ویلو دسه وکنه او کې ویل چې ما
زما ذهن کې هغه وخت کې یا اوس راته معلومه شوله چې زه په خطا باندې وم، نو اوس خو دغه شان صورت کې به میراث نه محروم او احکام به جاري کوو. وګورئ وإن عدم التاویل ثبت الالتزام اعتقادا، بیا خو التزام اعتقادا ثابت شو چې عقیده زما دا و چې دا کار ما وران کړی، نو امام خبره په ما باندې لازم وه. بخلاف الاثم من ویلي ګناهګار دی به هر حال، ولی دا د الله حق دی، لانه لا منع فی حق الشارع، شارع په حق منع نشته دی چې په وجه کې ونه به ګناهګاریږي، په لښکر کې وګدان لو به به ګناهګاري څه خبره نشته دی. اذا ثبت هذا فنقول کله چې دا ثابته شوله نو موږ وایو کله چې عادل باغي مړ کو نو قتل بحق دی به حق قتل کړی فلا يمنع الارث، میراث نه محرومیږي. ولابي يوسف رحمه الله في قتل الباغي، او امام یوسف رحمه الله په دې مسله کې چې باغی را پاتې کی عادل ملکی هغه وای دا تعویل فاسد دی، تا فاسد تعویل معنی کې کنه. نو انما يعتبر في حق الدفع، صرف دومره کو چې واپس توبه ویستله وجنوینا ځکم دا تعویل فاسد دی چې زما غونیت کې دا و چې زه په حق مودا پناه کړې او د مرګ ما ته حق لري، دا تعویل فاسد دی، صرف دا کردار ادا کوي چې توبه ویستله موږ به بدله نه الو پیږي دفع کولای شي، دا نشي کولای چې شیم ځان پسې راکاږي میراث هم راکاږي. خیال دی که نه؟ نو واوره تعویل فاسد چې دا معتبر دی په حق د دفع کې والحاجت او بحاجت په وخت کې والحاجت هاونه او حاجت دلته چې دی الى استحقاق الارث چاته دی میراث کې مستحق جوړې دی ترې فلا يكون التاويل معتبرا، دا فاسد تعویل بدلته معتبر نوي کوم ځای کې یعنی په حق الارث کې. ولو ما اغد وړوي فيه په دې قتل د باغي عادل کې چې عادل مړ کو وای حاجت دلته الى دفع الحرمان ايضا دو شي نو ترې چې وجنه مما توبه ویستله دې ته حاجت دی او دې تم دې چې میراث نه محروم هم نشي. اذ القرابه ذکر قرابت خوشتره سبب ارث تغیب وجه میراث لري فيعتبر الفاسد في لنددارا، فاسد به بدی کی بدی حرمان ارث مسئله کی معتبر شي کا، الا ان من شرطها دمردا شرط ولداله چې بقاء ولا ديانتي چې دا خپل دیانت باندې باقی می وسم متزان په حق ښکاری. فاذا قال كنت على الباطل لم يوجد الدافع، به خدا فهم موجود نشو پیږي کنه، پس به بهر میراث محروم شي فوجب الزمان، بلکې زمان من په واجب شي به. قال ويكره بيع السلاح من اهل الفتنه وفي عساكرهم لك برو ګور الک اهل فتنه چې دي کنه باغینو پاغو اصلحانه شي خرڅولې ښا. ها دویمه مسله دا ده که فساد زمانه ده او پته نه لګي دا سړی فتنې ولدې کنه دی به خرڅولې شي. ويكره مكروه دا باید اصلحو من اهل الفتنه دي په اهل فتنه باندې وفي عساكرهم او دا غو په پوجینو باندې لانه اعانه المعصيه، ځکه دا خو امداد په ګناه کول دي. قرآن کې د سبا من راغلي ولا تعاون الاثم والعدوان وليس ببيعه بالكوفه، ها کوفه کې بيع کول من اهل الكوفه کوفه والو باندې. ومن لم يعرف دغه شان پاغه چا باندې بيع کو هغه چا باندې څه خرڅول من اهل الفتنه چې فتنه والوي. ومن لم يعرف من اهل الفتنه هغه څوک چې نه پیژني چې اهل فتنه والا دي نو بأس وليس ببيعه بأس، پاک پکې به نشته. اصل کې دغه زمانہ کې فتنه روچته شي ورکو فی مثال زکه ورکو نو کوفه کې هر قسم خلکو پته نه لګیدله، نو کو څوک نه پیژندل اهل فتنه لري کنه د اصله خستله خرڅول شي به، لأن الغلبة في الامصار زکه غلبه په امصارو کې د لاهل السلاح سواد سره کسین سره دی، سواد سره صحیح دی که سین سره غلط دی، د صحیح خلکو غلبه وي نو تی چې بشا خرڅې د سیل کې صحیح سلیمانی چې خرڅې. و انما يكره بيع نفس السلاح، نفس السلاح بيع منع ده لا بيع وسپنه خرڅې دا اوس جایز ده چې هغه په خپل صنعت کې به به اصلاح جوړي، دا صحیح ده. ها هین اصلا نشي خرڅولې. وانما يكره مكروه ده بيع ده نفس السلاح، نه بيع ده هغه شی لا يقاتل به چې باغې جنگ نه کیږي الا بصنعت، مگر نو صنعت بکې جوړې به تي. الله تعالی تقولين انه يكره بيع المعازف، معازف نشي خرڅولې دا ډول ډبلی دا شی چې ده ستار یاد کا. ولا يكره بيع الخشب او لرګي خرڅولې شي کاغه دي ځان لبه جوړي هغه خپل کار دی. وعلى هذا الخمر شراب نشي خرڅولې کنه، مال عینه به انګور خرڅولې شي به کته شراب جوړي. البته دې کې مسله ده کته ته پته ولګیدل چې دا شراب جوړي، دا ته اصله جوړي، دا تر نه بل شي سره ستار دی جوړي، ته باقاعده تصریح وکړه به خرڅول مکروه دی به صحیح نه دی ښا. لیکن شپږ صورتونه ذکر کړی دي حضرت لیکلي فقه البيوع کې مفتی شفیع رحمه الله پر سلام لیکلی دا.